بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. امید کوم تاسو به روغ جوړ خوشاله استئ او تاسو به ګورئ A to Z الیکټرانکس یوټیوب چینل. دوستان نن موږ تاسو ته ښیو چې موږ د واشنګ ماشین روټر چې کوم دی هغه په کومه طریقه باندې بدلو. نو انشاءالله دا واشنګ ماشین دی د بالکل روټر جام دی. نو د دې وجې نه دې موټر هم سوی و او کپیسټر وغیره چې کوم هغې هم سوي دي. راځئ دې ته موږ روټر بدلو چې موږ روټر څنګه په اسانه طریقې سره بدل کړو. راځئ زموږ سره د ویډیو پوره وګورئ. انشاءالله مکمل ویډیو زموږ سره وګورئ نو تاسو ته به مکمل معلومات حاصل شي. راځئ زموږ سره د ویډیو فرسټ اف آل به تاسو دا کولاو کړئ. دې نه به دا مین چې کوم پیچونه دي دا به ترې اول کولاو کړئ. چې دا مکمل کولاو کړئ به تاسو پولۍ کولاو کړئ. پولۍ به ترې ښه راوباسئ په طریقه باندې. دا لږ شان خامخا اوبه پرې راغلي لږ سخت شوې ده. لږ په طریقه باندې به یې کولاو کړئ چې ماتې نه کړئ. دا هم کولاو کړه. دا به دې په رینچ باندې بیا د هغه چې کوم چکنټ ښکاري تاسو ته دا به دې په رینچ باندې کولاو کړئ. په رینچ باندې دا اوس کولاو بالکل کولاو شو. دا زموږ څه کولاو شو. دې له به ټک ورکړئ د دې سره په څه شي باندې په څټکي وغیره. نو دا بالکل هغه سیټه اوځي. دا اوس آرام آرام سه ځکه چې پلسټک د رسمي چې مات نشي. او انشاءالله چې دا کولاو شو دې نه به پاس چې کوم دیس کې دلته یو کابله وي دا به ترې کولاو کوئ. دا هسې کور دی. دا ترې بالکل ډېر کس باندې دې په اسانه سره کولاویږي. دا راووت وي. دې کې تاسو کابله په نظر باندې راغله دا به کولاو کوئ. نو اوس زموږ سره دا زوړ روټر دی او دا نوی دی. دا بالکل خراب دی. دا به اوس موږ نوی چینج کوو. بالکل سیم ټو سیم دی. بالکل دواړه به وګورئ چې یو غټ وړوکی خو پکې نشته ځکه چې بیا صحیح فټینګ چې کوم دی هغه نه خوري. نو بالکل برابر دي دواړه. اوس دې چې موږ رالو دلته موږ اول به دا فیټ کړو دغه سیډه. دا زموږ سره اوس دې چټه ګورې دې له به چې کوم ټوف راوړلی دې له به سمرباند ورکړئ چې لیک نه کوي. چې دله سمرباند ور نه کړي نو بیا دې نه بیا لږې لږې اوبه چې کوم دي هغه په دې باندې وځي. نو دې له چې تاسو سمرباند ورکړئ تعین سمرباند به دې له ورکړئ دې ربړ له. دا بر دې سیډه بالکل فټ شو. موږ څه اوس ګوره هغه سیټ ته دې سیټ به بیا راتاو شي. دلته چې کوم دې باندې به اوس نټ ورچلي که زموږ یو منټ شاګرد چې کوم دی غلط نټ راواستو واپس کړو. دا نه دی دا هغه زوړ نټ دی که نه. اوس پکې چې کوم نوی نټ دی هغه پکې ور فټ کوي برابر. دا به بېرته واپس په رینچ باندې ښه په صحیح طریقه ټیټ کړي چې ډیلی نه وي. د دې د وجې نه هم بیا لیک کوي. دا بالکل په رینچ باندې ټیټ کړئ. دا چې ټیټ شو
تیل او بیا لږ شانته کېږدیز ورکوئ چې دا پولې چې کوم دی د بیا لپاره چې کوم وي نو دا به سخته نه وي، بیا به ډېر په اسانه باندې کولاویږي. که پرې چې د اوبه هم راشي نو دا به بیا په کولاوېدو کې ډېر زیات اسانه وي. دا نقطه به بلکل ښه ټیټ کړئ. دلته به د کوم روټر کې چې کوم کټ ځای دی دا کابله به بلکل حق پته سیده کوئ. چې دا هم ټیټ کړو، دې نه پاس بیا د موږ د موټر کنیکشن ورکوو. بلکل ټیک دی. دلته چې کوم کنیکشن دی زموږ څخه ګوره د بره نه چې کوم دوه یو شانته وایرونه دي هغه به کپسیټر پسې ورلګوئ. ورنډې کې د دوه تور چې دي د کپسیټر تارونه دي، د کپسیټر بره فیټ شوی دی. کوزه ورته کنډکسر نشته، د بره ورته بیا کنډکسر یې فیټ دی. دلته موږ چې کوم د بار نه راغلی دی نو یو به تور د بر نه چې کوم تور راغلی، د بار نه چې کوم دی راغلی دی، یو د بر نه چې کوم تور دی به ډایرکټ موږ هغې له ورکړو، او بل چې کوم د بار نه راغلی یو د دننه د بر نه سور راغلی، دا درې واړه به موږ یو ځای کړو. دا زموږ څخه کامن کنیکشن دی. دا چې موټ لای نه ګورئ نو بیا برابر ټیپ تاو کړئ، بیا بیا ور فیټ کړئ. پسې اوس دلته موږ راشو، دلته موږ چې کوم پاره ده پول دی هغه پسې فیټ کوو. اول به دا جرۍ ور فیټ کړئ، دا چې کوم د پلاسټک راځي بیا پسې دا ور فیټ کړئ پلیټ. په دې کې به 11 نمبر کابله کلکه کړئ، صحیح به راټیټ کړئ چې ته واپس برا ونه دنګئ. انشاءالله دا وه زموږ د نننۍ ورځې ویډیو. که زموږ د ویډیوګانې خوښه شوي نو زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ او چینل ورسره هم لایک. ګورئ جین دلته بالکل برابر روان دی، ښه زور هم برابر دی. بالکل پرې زور بیا هم وګورئ چې موږ سره بیلټ خو لوز نه دی. دا وه زموږ د نننۍ ورځې ویډیو. که زموږ ویډیو هم خوښه شوي زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ او مخکې شیر کړئ. د راتلونکي ویډیو پورې مې په الله سپارم. د الله په امان.